अस्सलाम वालेकुम मलगरो په خیبر پښتونخوا کې هم د ټولو نه مقبول ترین لیډر عمران خان دی د باره کې چې کوم سروې شوې ده د هغې چې کوم رزلټ دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته ایږدم او بل اړخ ته عمران خان یو ځل بیا رښتونی ثابت شو هغه چې کومې دعوې کولې چې یاره زما د حکومت د حاکمې شاته د امریکې لاس دی نو اوس یو ځل بیا د امریکې نه د هغې یو ګواهي مخې ته راغلې ده او امریکې دا بیان ورکړی دی چې عمران خان مونږ ته قبول نه دی او بل اړخ ته شهباز شریف مونږ ته قبول دی د هغې څه وجه ده دا هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم او په لاهور کې عمران خان یو تاریخي ریلی وکړه د لاهور عوامو یو ځل بیا د عمران خان په حق کې خپله فیصله ورکړه یقینا دا یو ډیره تاریخي ریلی وه په دې کې څومره کسانو شرکت کړو دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ ملګرو څنګه تاسو ته پته ده په ټول پاکستان کې دې ټیم کې عمران خان د ټول نه مقبول ترین لیډر دی خو اوس په خیبر پښتونخوا کې هم عمران خان د ټول نه مقبول ترین لیډر دی دې باره کې یو سروې شوې ده د هغې سروې رزلټ چې کوم دی هغه تاسو ته مخې ته ایږدم ریپبلک پالیسي دی یو سروې کړې ده د اپریل په مهینې کې 2023 کې کومه د 13 مهینه چې وه په دې کې دوی یو سروې کړې ده او د هغې مطابق عمران خان چې دی هغه د ټول نه مقبول ترین لیډر دی د خیبر پښتونخوا 64% عوام چې دی هغه دې ټیم کې د عمران خان حمایت یافته دي مولانا فضل الرحمن 18% سره په دویم نمبر دی سراج الحق 4% سره په دریم نمبر دی مریم نواز او نواز شریف د دې چې کومه پارټي ده هغه 5% خلک دې سره ولاړ دي بلاول بوټو 3% او اسفندیار ولی چې دی نه 3% خلک د دوی حمایت کوي نو اوس دې نه دا ثابتېږي چې په ټول پاکستان کې خو د خیبر پښتونخوا کې هم عمران خان د ټول نه مقبول ترین لیډر دی بل اړخ ته عمران خان بداوي چې یاره زما د حکومت د حاکمې شاته د امریکې لاس دی نو اوس یو ځل بیا عمران خان رښتونی ثابت شو هغه چې کوم سایفر خبره کوله هغه هم رښتونی ثابت شه اوس د دې باره کې د امریکې نه دا ګواهي راغلی ده د امریکې چې کوم کانګرس رکن دی برډ شرمن هغه دا ویلی دی چې عمران خان مونږ ته قبول نه دی او ځکه چې هغه زمونږ خبره نه مني عمران خان سره ډیل کول ګران دی او بل اړخ ته شهباز شریف سره ډیل کول اسان دی ځکه چې عمران خان د خوددارۍ خبره کوي عمران خان د خپل ملک د مفادو خبره کوي او هغه دا وایي چې یاره څومره د امریکې یو شهري د هغه زندگی چې د هغه څومره قیمتي ده نو دغومره د پاکستان چې کوم یو شهري دی د هغه زندگی هم قیمتي ده او هغه دا وایي چې یاره د ستاسو کوم جنگ دی هغې کې به مونږ حصه نه اخلو او ډرون حملې چې دي د هغې اجازت مونږ مزید نشو درکولی نه ځکه عمران خان سره ډیل کول ګران دی هغه مونږ ته قبول نه دی او بل اړخ ته شهباز شریف چې دی هغه مونږ ته قبول دی ځکه چې هغه زمونږ هر یو خبره مني او عمران خان زمونږ خبره نه مني د لاهور عوامو د عمران خان په حق کې یو ډیره غټه فیصله وکړه او په لاهور کې یو ډیره تاریخي ریلی عمران خان وکړه او په دې ریلی کې په لکونو تعداد سره د لاهور عوامو شرکت وکړو دا کم تصاویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دې نه تاسو دا اندازه لګولی شئ چې په دې کې څومره کسانو شرکت کړی دی په دې ریلی کې او یقینا دا یو ډیره تاریخي ریلی وه د دې ریلی رکاولو دپاره ډیر زیات کوششونه وشو الیکشن کمیشن هم نوټیفیکیشن وکړو او دوی له دا اجازت نه ورکړو چې پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې ریلی وکړي خو بیا چې کومه ضلعي انتظامیه ده نه هغوی پاکستان تحریک انصاف له دا اجازت ورکړو چې هغوی ریلی وباسي نو یقینا دا یو تاریخي ریلی وه دې کې ډیر زیات تعداد سره د لاهور عوامو شرکت وکړو او په عمدقې یقینا چې کله په لاهور کې ریلی وه دا پاکستان تحریک انصاف چې چیرمن عمران خان هغه لیډ کوله پېښور کې هم ډیر خلک بهر راوتي راولپنډۍ کې هم پاکستان تحریک انصاف ریلی وکړه او یقینا اوس چې دا نون لیگ کومه جنازه ده نه هغه د لاهور نه دوی وکړه او سټیم کې به دا ویل کېدل چې یاره لاهور چې دی نه هغه د نون لیگ ګړ دی خو اوس دا خبره بالکل غلط ثابته ده او دې ټیم کې پاکستان تحریک انصاف چې دی نو هغه په لاهور باندې د هغې راج دی او لاهور چې دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ګړ دی او یقینا چې کوم مذاکرات دي د هغې حوالې سره هم عمران خان ډیر واضحه پیغام ورکړی دی او هغه دا ویلی دی چې یاره چې کوم مذاکرات دي نو هغې کې زموږ حکومت ته دا یو ډیمانډ دی چې د 14 مای نه مخکې د اسمبلی تحلیل کې یعنې د سپریم کورټ چې کوم آرډر دی د هغوی چې کوم حکم دی په هغې باندې به عمل درآمد کیږي او بیا دا مذاکرات چې دي د دې به هیڅ نتیجه نه وي نو اوس دا مذاکرات چې دي دا به د دې اخري راوند چې دی نو هغه به نن د شپې 9 بجې کیږي نو ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ کوم مذاکرات دي د دې څه نتیجه راوځي څه اپډیټس وي په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله په امان